بسم الله الرحمن الرحیم. ګوره محترمو د دې قانون نوم دی غیرتون والا قانون. د قانون خلاصه به دا شي چې هر هغه مصدر چې هغه د فعلون په وزن باندې واقع وي، د فعلون یا د فعلاتون په وزن باندې واقع وي او د دې د فا کلمې مقابله کې واو راغی، نو د دغه واو د حرکت چې کوم دی نو دا به موږ رانقل کو، دلته کې ما بعد لبه ورکو او دا واو چې کوم دی نو دا به حذف کو. نو ګورئ ته د واو حرکت موږ رانقل کو، دلته کې ظالم ورکو، نو زینون شو. دا واو مسکو دا مو حذف کو، نو زینون شو. اوس چې کله موږ دا واو حذف کو نو د دې واو د حذف کول په بدله کې وجه کوم دی موږ سره وړو، په اخر کې به دای متحرکه وړو، نو زیناتون شو. نو دا واو حرکت بنقل کو ما بعد لا او دا واو به حذف کو، د دې بدله کې به تا وړو، نو دا وزنون نه چې کوم دی نو موږ څه جوړ کو، زیناتون هم دې جوړ کو. دغه شان چې کوم دی نو وعدون، نو قیدون شو او بیا چې کوم دی نو دا واو حذف شو، د هغې بدله کې متحر وړو، نو عیداتون شو. دغه شان چې کوم دی نو ماشوم سره بیا داسې اسان الفاظ وړو، ورته ووایو چې بچي سیناتون دا په اصل کې څه وه، دا ویستون. نو څه یې وکړو، واو مو حذف کو او کسره مو سین ته راوړله او اخره کې چې کوم دی نو تا یې متحرک راوړو، نو سیناتون شو. دغه شان سیغاتون وسعون او سیغاتون وسقون، سیلاتون وسلون. وسلون دې سره به څه وکړو، د واو حرکت به چې کوم دی نو سواد له ورکو او دا واو به حذف کو او اخره کې به چې کوم دی نو دا یې متحرکه راوړو، نو سیلاتون شو. داسې اسان الفاظ چې کوم دی نو ماشوم ته په ابتدا کې وروړل پکار دي چې هغه دا زده کړي او په دې کې چې کوم دی نو هغه قانونو جاري کړي په خپله باندې، او داسې استاد له پکار دي چې داسې وله ورکړي، ورته 3 4 5 اسمونه ورکړي، ورته وایي چې بچې په دې کې چې کوم دی دا قانون څه کړه، دا پکې جاري کړه.